الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بس د اوس ناراضه تی فیض الحسین کدی ندیم کینه او کته بل طرف نه د سرزه کینم زړه سره کینم استمداد من اهل القبور او سبانه تاریخ ته شو. بس جوابو کا سبانه تاریخ پدې باندې چې کم ځای کې وای بس راځه چې کینو یو په یو بباستو کته کینه او کنه. زما محترم مسلمانانو ورونو 25 جون 2024 باندې د پنځپیریان یو مولا ولی الرب ملحد من پس یو کلپ کړی دی او پاغه کلپ کې تقریبا 11 منټه کلپ ته خبره زیات دي چونکه په 24 تاریخ زمنګا د بټخیلې په علاقه کې یو بحث وشو د مبادیات د مناظرې اگر چې په هغه کې خبرې ډېرې وشولې د کلیپ کې دو خبرې زیاتې ان شاء الله دا غیب ز جدا کلیپ کوم خودی ولی الرب په دې کلیپ کې منګتا یو چیلنج را کړی دی چې زب تاسو سره مناظره کوم په مسله د استمداد من اهل القبور. د نور کلپ د جواب نه علاوه د چیلنج منګه قبول کو. زه بطور نمائنده د نوجوانان احناف طلبه دیوبند ما د ولی الرب معتزلی ملحد د چیلنج قبول کو په مسله د استمداد من اهل القبور. استاد طرفنا د مناظره د پاره موضوع شوا استمداد من اهل القبور او زمنګ د طرف نه د مناظرې موضوع شوا چې پنځپیریان د جمهور صحابه کرامو تکفیر کوي. دو مسلې شي یو مسله د استمداد ستا شوا دویم مسله زمنګا د پنځپیریانو جماعتي عقیده تکفیر د صحابه اوس به ان شاء الله په دې مسله باندې ترابطو کا نمبر در سره دی قدر سرنی 2 نمبر در تپریدم 0333 936 5486 2 نمبر دی 0333 32 00 274 د مناظره انعقاد د پر رابطو کا خدا یاد سات اج زمنګ استاد دا مجلس دادا استاسو د ملګری د بلال د مناظره دا چیلنج حساب نوي ځکه بلال سره کوم خبره شي پاغي کې د بلال چیلنج شو او د بلال سره د مناظرې نماینده په حیثیت اول مجلس کې تراسوي لیکن دا به د بلال د طرف نه کفاره نوي د بلال مناظره او داغي خبره دا بجدا حیثیت دا ستا طرف نه نوې پیغام استاد نوې پیغام ایجاب او قبول منګ وکړو که سنجیده خپل رابطه کول شي یا نماینده رابطه کې د ویډیو پیغام ضرورت نشتا که مناظرت تکي او که توصیف کوي او قبل کم مولای کوي د مناظره موضوع مقرر شو ان شاء الله من او تاسو په دنیا ته او خایو چې پدی مسله کې احقاق حق او ابطال باطل فریضه او ذمہ داری چا ادا کړ. دا د ولی الرب پنځپيري معتزلی ملحد چیلنج من تقبل درابطه به ان شاء الله پتاو باندې یو مناظره د انعقاد د شرایط د پاره به یو مجلس وکړو د زی او د وخت او د مناظره چې کوم ابتدایي اشیاء ضرورت او شرایط داغه د پاره به مجلس وکړو ان شاء الله او مناظره به وکړو. الله جل شانه دې مونږ ته په عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفی باندې استقامت نصیب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.